بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاة الجمعه. دا باب د په بیان دی جمعې منځه متعلق مسائل خبرې احکام ټول خای. جمعې المنځه څه احکام دي، په کوم شرایط واجبني جمعې منځ لازمیږي او کوم کسانو باندې دا منځ لازمیږي، دا ټولې خبرې په دې باب کې خای. د لفظ جمعه یلی شي په درو څلورو طریقو سره. خامخته ښایي د جمعې د واجبېدلو له څه شرطونه دي. ټول شرطونه د جمعې منځه دپاره او د لازمېدلو دپاره 12 دي. شپږ شرطونه د منځ کوونکي دپاره دي، هغه دی چې آزاد وي، دویم دی چې نر کس وي، ښځې بلې نشته، دریم دی چې مقیم وي، څلورم دی چې صحیح وي، بیمار نه وي، مریض نه وي، پنځم دی چې خپې روغې رموټې وي، شل وغیره نه وي، او شپږم نمبر دی چې سترګې یې ړوند نه وي. او شپږ شرطونه د جمعې لازمېدلې دپاره دي. مونځ کاختې کې نه دي، مونځ کوونکي سړي کې همداسې شرطونه دي. مصر جامع وي، قریه کبیره دي وي، همده شی ته. دویم دی چې سلطان یا نایب د سلطان. دریم دی جمعې مونځ جمع سره به کوي، منفردن نه کېږي. څلورم دی خطبه وي. پنځم نمبر دی وخت وله ضروري ده. شپږم نمبر اظهار، چې هر چا له اجازت وي، څه قید او منع رکاوټ پکې نه وي. همدا خبرې اوس ښایي. لا تصح الجمعة الا فی مصر جامع. مصر جامع کې د جمعې منځ به کېږي، د موږ مذهب دی. او فی مصلی المصر، د مصر کوم منځ وي، یا فی ناوي عیدګاه وغیره ځای، هلته به کوي. امام شافعي صاحب په مذهب کې مصر وغیره نه ده شرط، هغه چې په کلي کې کېږي هغوی د جواز علاقې نه استدلال کوي چې هلته کې منځ کړي. مونږ دې چا خو غټ قریه وه که نه، وړوک کلی نه. ولا تجوز فی القرى، په د عامو کلو کې جمعې منځ نه کېږي. لقوله علیه السلام، آف علیه السلام دا ارشاد فرمان دي چې لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع. چې جمعې منځ شولو او د تشریق تکبیرونه شو، همداسې عید الفطر او د عید الاضحی لمونځ دا په مصر جامع کې کېږي. مصر جامع معنی ده چې هلته د زندګي له کم مرافق د ضروریات پوره کېږي. والمصر الجامع، بیا د مصر جامع ډېر تعریفونه دي. دا د کل موضع له امیر وقاض، هلته کې امیر او قاضي ينفذ الاحکام، چې احکام نفذولی شي، و یقیم الحدود، حدود قیمولی شي. دا معنی ده، دا معنی ده چې قیموي فی الحال، یعنی استطاعت ورکوي. وهذا عن ابي يوسف رحمه الله، دا د امام یوسف صاحب نه روایت دی. وعنه بل روایتونه دا راغلي دي انهم اذا اجتمعوا فی اکبر مساجدهم، که په د کلي کې جماعتونه وګړي کم یو غټ مسجد چې هلته ټول کسان راجمع سي، لم یصاموا، د مسجد له نه کپېږي، نه دام ششوس قریه کبیره به جوړګیا پکې 1000 کسان یا 2000 چا 4000 ویلي دي. والاول اختیار الکرخي رحمه الله وهو الظاهر، دا ظاهر ده چې حدود وغیره نفیزه بازار وي، شهر وي. وثاني د دویم روایت چې مسجد کبیر کې رجمع شي، اختیار الثلجي، د ثلجي رحمه الله، امام اعظم صاحب د اصحاب نوی صاحب دی، دی اختیار کړ دی. والحکم غیر مقصور علی المصلى، او بدلتی چې په مصلى المصر نه د حکم ادګاه پرې نه ده خاص، او دی باندې مقصور منحصر نه ده، بل یجوز فی جمیع افنیه المصر، د مصر بیا ټولو پیناګانو کې اطراف جوانبو کې کېږي. لانها بمنزلته، چې د کم د مصر الاطراف دي، دا بیا د مصر په منزلي دي، په حوایج اهله چې هلته ضرورتونه وغیره ښه پوره کېږي. مخکې سو یجوز بمینا، په مینا کې هم د جمعې منځ کول جایز دي. ان کان الامیر امیر الحجاز، که امیر د حجاز علاقې، وکان الخلیفه مسافرا، یا کم مسافر خلیفه یا هغه مسافر وي، دینه پسه بل ولی نه وي. عند ابي حنیفه و ابي یوسف رحمهما الله، د شیخینو مسله ده. وقال محمد رحمه الله، امام محمد سیبی صلی جمعه بمینا، مینا کې جمعې منځ نه کېږي. هغه دا وجه ده چې لانها من القرى، چې دا په کلو کې شمارل شي، دا تیرې زمانې خبرې ته کوي. حتی لا یعید به، هلته عیدم نه کېږي، عید منځ نه کېږي، نو بیا د جمعې منځ ولې کولی شي. ولهما شیخین وایي چې انها تتمصر فی ایام الموسم، حج موسم کې، حج په ټیم کې، سیزن کې دا مینا مصر جوړیږي.
هلته کې د عید لمونځ نه کول دا د تخفیف دپاره دی. وعدم التعیید للتخفیف دا د اسانۍ دپاره دی که نه چې خلک هلته مناسکو کې مشغول وي. که تور بني عید لازم کې که نه بیا به د خلکو ته مشکلات لږ پیښ شي. ولا جمعة بعرفات في قولهم جميع، و عرفات کې د ټولو په قول جمعه نه کېږي. لأنها فضاء چې دا خو بس عامه فضا ده که نه هلته کې نه عمارت شته نه ابدي شته غیر نه خلک. و بمنا ابنیة منا کې خو بیا بناګانې وي که نه شیان کورونه وغیره خلک غالنګي تنبوانې وغیره شیان لګوي. والتقید بالخلیفة و امیر الحجاز به دلته وایي چې د عقیدې لګولې چې دا څوک به خلیفه وي یا امیر د حجاز وي. نه د ځکه وایي چې لأن الولایة لهما عموما د هغلته کې چې ولایت وي که نه د کنټرول وغیره یا سرپرستي چې اصیل همدو ته اصیله وي. اما امیر الموسم د موسم له چې کوم امیر فعلي امور الحج لا غیر هغه خو د حج کارونو بس شي نگرانۍ کوي د نورو شیانو نه کوي. ولا يجوز اقامتها الا للسلطان، او د دې اقامت صرف چاته جایز ده سلطان ته چې سلطان شکي قایمه کی، یعنی مراد تنه خلیفه اخلي عام بد شیان نه دي. خدا شرط لعینه نه ده بلکې لغیره شرط نه مطلب دا ده چې داسې کس وي چې د انتظام ولا مسله وکړل شي، یعنی انتظام انسرام کولی شي ګډ وډ نظام نه شي به ترتیبي وي. دې دپاره د خلیفه یا دغه څوک نایب پکار او لمن امره السلطان یو ته خلیفه حکم کړی لکه قاضي شو امیر سو یا خطابه حضرات. لأنها تقام بجمع عظیم، اصل کې د جمعې مونځ غټې جمع ته کولی شي. وقد تقع المنازعه بالتقدم، کله کله لانجه پکې راتلی شي چې تقدم وشي، یعنی یو سړی به زه مخته کېږم بل شي زه به مخته کېږم. تقدیم یا په مخکې کولو کې ځینې کسان وي چې دې پسې مونځ کو ځینې چې دې پسې وکړو نشي یو مقرر وي بس بیا ښه وي. وقد تقع فی غیره نورو شیانو کې کیدلی شي. فلا بد منه نو نایب یا خلیفه پکاري تتمیما لامرها چې د جمعې ولا کومه ممیله ده د پوره شي څه خبرې پکې نه وي. ومن شرائطها د جمعې د منځونو شرطونو نشا دا شرط الوقت چې وقت د جمعې منځوي یعنی د مسپخین وخت وي. په تصحیح په وخت ظهر ولا تصحیح بعده، د مسپخین منځ ټیم کې دا کېږي د نه وروسته بیا نه کېږي. لقوله علیه السلام فالسلام روایت کې دی حدیث کې دی اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعه، چې کله مصب نو مرته ویلو کنه چې کله سترګه مایل شي د مسپخین ټیم داخل شي به خلکو ته د جمعې منځ پړاو کا. ولو خرج الوقت وهو فيها، که سړیو د جمعې منځ کې اخته و ته ټیم وته مزدیګر شو استقبل الظهر، ظهر به باندې سر نه کې ولا ابني هي عليها، او د ظهر ول مز د جمعې منځ باندې بنا نشي کولای شي یو رکعت مشي چې درې پکې نور میلا کله اختلافهما چې جمعې منځ د مسپخین منځ نه بدل وي د یو شی په بل باندې بنا الکیږي چې یو شان دی وي. یو شرط ته بیان کو بل شرط وای چې ومنها الخطبه، د جمعې په شرطونو کې یو د خطبه چې ورکی زوال نه بعد، لأن النبي عليه السلام ما صلى بدون الخطبه في عمره، عمر کې کلام پیغمبر سم د جمعې منځ خطبه نه بغیر نه دی پراو کړي. کدا واجب نه نه شرطه جواز د پرخ به پریداول کنه جواز د پریم نه د پریخي همدا شي تفسع الى ذکر الله چې ذکر طرف ته لاړ شي. ذکر کې خو عام ذکرونه منظم داخله ده خطبه پکې داخله ده. عاده خطبه چیل شو هي قبل الصلاه بعد الزوال، زوال نه بعد وی خود مسبخي د جمعې منځنه مخکې به رست نشيله. به وردت السنه هم د طریقه ده او سنت هم د تعامل پاتې شي د شي حدیث دي. مخکې چې يخطب خطبتين د خطبې چې دوی خطبې به يفصل بينهما بقعده، او د دوه خطبو منځ کې به فصل لغونه رولي جدایي یو شان دی بنی چې بس یو مخې لګي شي یا ذره پاتې لګ دي کینی درې تسبیح برابر زیات نه زیات درو آیتونه برابر دي کینی. به هجرت توارث هم دې باندې توارث تعامل طریقه د خلکو پاتې شي د جری شي د تر اوسه بره. مخته خبره کی چې دا خطبه کله وای نه دا پویلاړي دی وای په ناس تما وای بیا خلاف سنت رضی او سره د طهارت وای کنه چې په طهارت وای نه کیدل شي مزه ته به مخته کیږي دي ته به خلکو درګي وکاسه چې تلاشه او د سونه کوم هو تدل تناسو ويخطب قائما فولاړه وای على طهارت سره د طهارت لان القيام فيها متوارث،
د قیام خو په قیاس تعامل سره راغله ده که نه تر ننه پورې دې باندې همدا شی عمل شوی د ثم هي شرط الصلات بیا دا خطبه خو د منځه دپاره شرط ده که نه فیستحب فیها طهارت کالاذان اذان په شان دي کې طهارت پکار ده چې سړی طهارت سره وکړي ښه که بیا داسې وشي ولو خطب قاعدا که سړي خطبه په ناستې وویله همدا شي ته على غیر طهارت نه بغیر وویله جاز جایزیږي خو لحصول المقصود چې کم مقصود وعظ تذکیر دا تینا حاصل شو ذکر تینا حاصل شو الا انه یکره دا شی کول مکروه کار دی لمخالفت التوارث یو خدای چې په ناست یو ویلو ندی کې د توارث مخالفت شو چې دومره پرې نن سبا پوری خلکو په ویلاړې ویله ته پکې نن کې نسیده د کم ځای نه روبسله دا خبره د توارث مخالفت شو وللفصل بینه وبین الصلاه او بل شي بیا د سویلی بیا د ست ذکر نه خطبه پس هم منځ ته پورن سړی ودرېږي که نه دا به د سونو کې اخته وي طهارتونو کې او دلته د منځه او د خطبې منځ کې فصل رالو دا بیا خانه ده بیا وایي که یو سړی دومره اوږده خطبه مطبه نه وایي خدشي وکړو بس لنډ پنډې ذکر وي دا بیا څنګه ده فإن اقتصر على ذکر الله جاز عند ابي حنیفه رحمه الله که یو سړی بس ذکر فکر لږ شان دی ویلو کلمات ذکري وویلو که نه نور څه نه ویلو امام صاحب په نس دا جایز کېږي وقال صاحبان فرمای چې نه علا بد من ذکر طویل لکه اوږد ذکر کول پکار دی درود شریف دې پکې وي تلاوت دې پکې وکړي لږ نصیحت مسیحت دې پکې وکړي وغیره صلات و تسلیات دې وکړي یسمى خطبه چې خطبه خو طویل شي نه ملخصتلی شي که نه لأن الخطبة هي الواجبة خطبه واجبه ده که نه والتسبیح والتحمیده لا تسمى خطبه یوري سبحان الله الحمد لله باندې خطبې نه کېږي او دې ته څوک خطبه نه وایي وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي صاحب فرمایي لا يجوز حتى يخطب خطبتين څو پرې دوی خطبې نه ویلي نه جایزېږي اعتبارا للمتعارف کوم متعارفه طریقه د هغې ته ګوري چې هغه معتبره ده وله او دلته کې امام صاحب دپاره دلیل دا دی هغه وایي چې نه اکلن شان د ذکر یې وکړو بیا کېږي قوله تعالی فاسعوا الى ذکر الله ذکر طرف ته لاړ شئ او دلته کې خطبهونه مراد د مفسرینو اتفاق دی من غیر فصل دلته کې دا تفصیل نشته چې اوږد ذکر وي که لنډ وي بس کېږي همدا شی ته دا راغلی و عن عثمان رضی الله عنه قال الحمدلله یو پرې عثمان غني صاحب خطبې ته پاڅېدو څنګه چې الحمدلله ووایي که نه په ارتجا علیه एकदمې زبان بند شولو ژبه بند شو هېڅ کار نه کېدو بس فنزله رکوع شولو د منبر نه وصل لمونځ یې پړاو کړو او بیا خلکو ته یې چې خلکو تاسو ته د امام قوال په ځای درته پکار ده چې امام فعال درته میلاو شي لکه یو خو قوال امام وي که نه یا قایل وي بس یو مخې خبرې کوي یا ښې خبرې کولی شي تقریر کولی شي هغه نه تاسو ضرورت دي ته پیښ زیات دی چې فعال امام درته میلاو شي چې نظام دله سنبال کړي ومن شرائطها او د جمعي منځونو د شرطونو نه دریم شرط دا دی دا دریم شرط شو صحیح ده دا به دریم ولکه یو شو وقت و دویم خطبه دریم جماعه الجماعه چې جمع سره وکړي لأن الجمعه مشتقه منها ځکه چې د جمعې لفظ راوتی د جماعت نه دی که نه جیم میم عین د جمع کېدو ولا معنا پکې موجوده ده واقلهم عند ابي حنیفه رحمه الله الثلاثه سوى الامام امام صاحب وایي چې د امام نه علاوه درې کسان د سرې بس د ډېر دي دوی ته جمعې مونځ پړولی شي هلته کې به د ډېرې خو کسان لږ راغلي وقال صاحبان فرمایي چې اثنان سوا امام نه سوا چې دوه کسانی بس جمعې مونځ کېږي قال رضی الله عنه صاحبه دا وایي چې والاصح ان هذا قول ابي یوسف رحمه الله چې د دوه کسانو خبره راغلې ده که نه چې دوه کسان دی وي امام نه سوا دا د یوسف صاحب خبره ده وحده د دې خبره ده له او د امام یوسف صاحب وایي چې د دوه کسان امام نه سوا وي دا کېږي هغه دی چې ان فی المثنى معنی الاجتماع چې تصنیع کې د جمع ولا معنا موجوده ده که نه ځکه چې تصنیع چشتل شي یو د بل سره میلاو شي جمع شي سره خو جمع ولا معنا پکې وموندلی شوه وهي منبئة عنه او د مذکوره معنی ولا خبر ورکوي که نه تصنیع ولهما طرفین وي چې نه ان الجمع الصحیح انما هو الثلاث صحیح جمع چې پکې شک نه یا خو درې ده که نه درې اقل فرد بس د صحیح جمع ده لانه جمع تسمیه ومعنا چې صورتا نه ده جمع د معنی اعتبار سره جمع ده والجماعت شرط لاهي ده او د جماعت خو دې دپاره بېله شرط ده که نه قیمتي شرط دې سره امام نشي ملولی وکذل امام داسې امام ولا یعتبر منهم ځکه
د امام به مقتدیانو کې نشمر یغونه به نشي شمرلی معتبر نشي کولی. خادی چې دا پسې 2-3 کسان ولاړو جامع منځ کې کنه جمعې مونځو بس نیت یې وتاړو د رکونه مخکې دا کسان لاړو امام یې بیله پرېږدولو ښځې پاتې یا مشرمان په دې باندې خو څه نه کېږي که نه ښځو مشرمانو باندې نه کېږي چې تا پسې ډېرې ښځې مشرمان ودرېږي تا مونځ بیا نه کېږي جمعې والا څه پرې سړي د سره نه وي. نو امام صاحب وایي چې داسې صورت کې دي دا نه وشو جمعې مونځ دې ختم شو داسې چالو که مسپخین مونځ به وکړي. صاحبین وایي چې ګوره که دا کسان د افتتاحي صلات نه بعد لاړ وي که نه نه بیا به داسې چالو کې چې جمعې مونځ به وکړي که بیا داسې وشو چې د رکوع نه بعد لاړو بیا به جمعې باندې بنا وکړي همدا خبره ښایي. وان نفر الناس قبل ان يركع الامام ويسجد که رکوع سجدې نه مخکې دا کسان د نه لاړو بیله یې پرېږدولو سړی الا النساء والصبيان صرف ښځې ماشومان پاتې استقبل الظهر عند ابي حنیفه رحمه الله. امام صاحب چې دا جمعې مونځ بس نه کېږي سره نه به دا ځان د مسپخین مونځ وکړي. وقال صاحبان فرمایي اذا نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاه صلى الجمعه که بنځه شروع کولې نه بعد افتتاح صلات یو که تکبیر وغیره که نه هغه نه بعد لاړو بس جمعې مونځ وکړي. فإن نفروا نه بعد ما رکع سجده سجدتن که بیا د رکوع سجدې نه بعد لاړو نو بنا علی الجمعه جمعې باندې دې بنا وکړي بالاتفاق خلافا لزفر رحمه الله امام زفر خلاف. که یو وارې د رکوع سجده وکړه که نه که بیا د نه لاړ شي خیر د بیا صاحبین هم وایي امام صاحب هم وایي چې چلو بس ټیک شوه جمعې مونځ پوره کړه بل رکعت ځان ته ورپسې وکړه بس جمعې مونځ دې وشو. هو یقول امام صاحب وایي چې انه شرط دا جمع سره ودرېدل په جمعې منځ کې شرط په لابد من دوامه دا شرط دایم پاتې کېدل ضروري دي کل وخت لکه څنګه چې وخت تر اخره پورې به وخت د مسپخین وي که ادا که وخت د 90 رکعت مسپخین کې ادا کو بل د مزدیګري ته وته بیا خو نه کېږي که نه. ولا هما صاحبین وایي چې نه ایو ورې د رکوع سجده وکړه یو رکعت یې پوره کړو وروسته بیا نه ده شرط پکې ان الجماعة الشرط للانعقاد چې دا جمع مونځ څه ده د امام ظفر صاحب خلاف خبره ته تیره که نه امام ظفر صاحب پکې دوام شرط کوي جماعت کې ځکه تی خلافا لظفر صحیح ده چې ورې رکوع سجده وکړي به د ائمه ثلاثه یعنې مونږ کوم ائمه ثلاثه دي هغو په نسبت بیا نور د جمع ولا مونځ ته جري ساتلی شي جمعې ولا دویم رکعت وکړه بس پوره شو. ولا هما دلته د نور کسان وایي چې ان الجماعة شرط الانعقاد د جمعې منځ لپاره جمع څه ده د انعقاد شرط چې ورې د مونځ شروع شي فلا یشترط دوامه کالخطبة خطبې په شان دي دوام نه ده شرط. ولی ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب وایي چې ان الانعقاد بالشروع في الصلاه انعقاد خو په دې کې سمانځي کې شروع وکړي ولا يتم ذلك الا بتمام الركعه او دا شروع په منځ کې اله پوره کېږي چې رکعت خو پوره کېږي که نه لأن ما دونها ليس بصلاة چې د یو رکعت نه کم یا ته مونځ نشي فلا بد من دوامها الیها تر یو رکعته پورې خو دوام ضروري ده چې دا کسان تا سره وي که دینه مخکې لاړو بیا دې مونځ نه کېږي د جمعې ولا بخلاف الخطبه ها خطبې په شان دی نه ده فإنها تنافي الصلاة چې دا خو د منځه خلاف شی دی که نه څه معنا که منځه کې د خطبه شروع که بیا خو دې مونځ ماتېږي که نه د منځه خطبې په شان د شرط ده نه ده فلا یشترط دوامها. امام ظفر خو د خطبې په شان دي ګڼلي وه که نه نه لحاظه د خطبې په شان دي د کسانو ورسته ودرېدل ضروري نه دي تر اخره پورې. ولا معتبره ببقاء النسوان د ښځې ماشومان که درپسې وروسته نه لاړې که پاتې دي سره پروا نه غورځي مونځ دې بیا خرابېږي چې سړي د نه لاړ شي. وکذا الصبیان همدا شی ته ماشومان لأنهم لا تنعقد بهم الجمعه سدود وجه نه جمعې مونځ نه منعقد کېږي چې سړي پکې نه وي فلا تتم بهم الجماعه ځکه دو په وجه باندې جماعت هم نه پوره کېږي. مخته ته ښایي چې چا باندې د جمعې مونځ نه واجبېږي مخته خو شرایط مو ته وښودو که نه چې په دغو شرطونو واجب باندې سړي باندې مونځ د جمعې واجبېږي مخکې چې لا تجب الجمعة على مسافر باندې د جمعې مونځ واجبېږي نه که اوی کړو کېږي ولا امرأه ښځې باندې نه واجبېږي که اوی کړو کېږي ولا مریض په مریض باندې ولا عبد غلام باندې ولا اعمى پړانده باندې لأن المسافر يخرج بالحضور مسافر باندې خو ځکه نه واجبېږي چې مسافر ته توی چې منځه ته حاضرېږي هغه بدلې منځه ته ځي که دلې کسان ونه لاړ نه شي او کېدای شي ورته قافلې وله نه ودرېږي کېدای شي ګاډي وله نه ودرېږي د دې یو کس ته څوک نه ودرېږي که نه په حاضرېدلې کې دې ته خارج تنګي ده بیا نو که دل مریض داسې مریض ته خواسي تقریب ولا عامه او ړوند ته څوک هر ساتي خو نه چې ځان سره یې بیایي دا په خپله مشقت وي بېله تللی نه شي. والعبد
او غلام چې د مشغول بخدمت المولا د مولا خدمت کې مشغول وي. والمرأة بخدمت الزوج او د ښځه کور کورنه بچي او خاوند وغیره همدا چې د کور خبرې سنبلوي. فعذروا دفعا للحرج والضرر، نو دو معذوره شمرلی شي په دې شي کې چې د حرج او ضرر د پکوړې لپاره موږ وایو چې دوی باندې بس نه ده واجب. خو بیا که د دې باوجود فإن حضروا جمعې منځ کې حاضر شو دا کسان فصلوا مع الناس خلکو سره د جمعې منځ وکړو اجزاءهم عن فرض الوقت، د کم د وخت ولا فرض منځ د مسبخین دینه بس دا د جمعې منځ کافي شو، دوباره بس نور منځ مه کوي. بیا د کوم جمعې منځ څه وکړو داسې چې لکه د مسبخین منځ شو، لأنهم تحملوه، دو چې کله مشقت برداشت کو بس ټیک ته کنه فصاروا کالمسافر، دا خو دغه مسافر په شان دی شوی زه سومه چې روزه ونیسي او مسافر ته اختیار د که روژه په سفر کې نیسي او که نه نیسي، که ونیوله بس ختمه شوله ادا شوله وروسته بیا قضا پې نشته. مخته وایي چې ویجوز للمسافر والعبد والمریض، مسافر سړي ته همده شي ته غلام ته او مریض سړي ته جایز ده ان یؤم فی الجمعة جمعې منځ کې چاته امامت وکړي مخته شي. فقال زفر رحمه الله امام زفر سوي چې لا یجزیه دا نه کېږي ولې لأنه لا فرض علیه، دو باندې خو سره جمعه فرض نه ده که نه، نو دا خو د شي لکه نفلي سړی ته د مخکې کېږي نفل ولا متنفل. نه فشبه الصبي والمرأة، دا خو د ښځې او ماشوم په شان دی شو ځکه پسې نه کېږي. موږ وایو چې نه نه ولنه ان هذه رخصه، چلو د جمعې مونځ دو باندې واجب نه و که نه دا رخصت دپاره و، خو فایده حضر چې کله راغلو که نه یقع فرضا علی ما بینا، مخکې ته مونږ بیان که چې بس دو چې کله مشقت برداشت کوي بس ټیک ته دو باندې بیا فرض ګرځي، ټیک ته دو باندې اوله کې فرض نه ده که نه، خو چې یو ورې را حاضر شي بیا خو باندې ضروري شو که نه بیا به کوي. او ښځې مشروب باندې نه شي قیاس کولی، ولې اما الصبي فمسلوب الاهلیه، مشروم کې خاصې اهلیت ولایت نه وي که نه او خطاب ته شامل هم نه خدای طرف نه دي د حکم نه واجب به نه. والمرأة لا تصلح لامامة الرجال، او ښځې باندې خو یې ما قیاس کوه ځکه ښځه د سړیانو دپاره امامت صلاحیت نه لري. حادثې کېدلی شي ظاهر ده چې که ښځه مشوم وغیره یا همدا چې د مسافرانو وغیره شامل وي که نه نو دو باندې څه کېږي نه، که د مسافر شو غلام شو مریض په جمعې منځ کې حاضر وي که نه نو دو د وجې نه جمعې منځ منعقد کېږي. څه معنا؟ یعنی جمعې منځ دپاره دا شرط نه ده چې صحیح کسان وي ټول روغ رموټي مسافر نه وي، که مسافرین در پسې وروسته نه ودرېدو که نه جمعې منځ کې دا جمعې ولا جمع سره کول دا جمعې مونځ صحیح کېږي، بس جمع دپاره دا کسان کافي دي، ضروري نه ده چې مقیم کسان ولره پیدا کړي، آزاد کسان ولره پیدا کړي، صحیح تندرست کسان، ځکه ته چې وطن عقد بهم الجمعه په دغو کسانو په وجه باندې د جمعې مونځ منعقد کېږي لأنهم صلح للامامه، دو چې د امامت صلاحیت لري فیصلحون للاقتداء بطریق الاولا، بیا خو د اقتدا صلاحیت خو په طریق اولا لري. دینه د امام شفیع خبرې رد کول دي که نه، هغه وایي چې د دو له امامت خو صحیح کېږي خو جمعه پې نه منعقد کېږي. مخته چې ومن صلی الظهر سړی هغه په کور کې د ماسپښین لمونځ وکړو فی منزل یوم الجمعه قبل صلات الامام، د منځه د امام نه مخکې امام مونځ نه وکړه د جمعې ولدي مونځ وکړي یا پته ورته نه وایه څه وجه وه ولا عذر له څه عذر نه وکړي هلو ذلک دا خو دې ته مکروه شو وجه د صلاتو مونځ کېږي نفسي مونځ. فقال زفر رحمه الله امام زفر سیسی لا یجزي د مونځ سره نه کېږي ماسپښین لأن عنده الجمعه هي الفریضه اصالة، چې اصل فرض خو دې باندې د جمعې مونځ ده چې هغه ته دې لاړ شي، والظهر کالبدل عنها، د ماسپښین مونځ خو د دې نه بدل په طور سړی کوي که نه چې د جمعې منځه نه پاتې شي یا بل داسې څه وجه وي. ولا مسیر الى البدل مع القدرة على الاصل، څو پرې د اصل قدرت سړي ته حاصل وي بدل طرف ته به نه ګرځي. ولنا موږ وتې چې نه ان اصل الفرض هو الظهر في حق الكافه، د ټولو په حق کې اصل خو د ماسپښین مونځ کول دي که نه، هذا هو ظاهر هم د ظاهر روایت ظاهر مذهب دي زموږ احناف علماو په نزد، الا انه مامور باسقاطه باداء الجمعه، حادث ته دا حکم شوی دی چې دا مونځ ته ساکت که د جمعې منځ ته لاړ شه هغه ادا کوه. هذا او د دې وجې نه موږ د سوایو که نه چې د ماسپښین مونځ اصل دی لانه متمکن من اداء الظهر بنفسه، چې دې ته قدرت حاصل دی چې د ماسپښین مونځ وکړي که نه دون الجمعه د جمعې مونځ کول دې باندې خو نه دي ضروري که نه، د هغه قدرت هم نه لري، ولې د جمعې منځ دپاره ډېرې خبرې دي لتوقفها، د جمعې مونځ موقوف دی علی شرائطو، ډېر شرطونه دي دپاره لا تتم به وحده، بېله په دې ځان خو نه پوره کېږي، جمع مونځ به وله ګورې خطبې به ورته یایي او وغیره وغیره کسان به وله یو ته به بېله خو نه کېږي او د ماسپښین مونځ خو به بېله کولی شي. وعلى التمکن یدور التکلیف،
او په د قدرت باندې د تکلیف دارومدار ده کنه مکلف سره الګرځي چې د یو شي قدرت لري فین بدله کبدی ته دا واضح شوله د مشوره لرای بدل شو نرنی بدل کړله چې یحضرها چې زو زما د جمعې منځ ته حاضرېږم فتوجه الیها جمعې منځ ته روان شولو والامام فیها او امام پکې اخته و بطل ظهر عند ابي حنیفه رحمه الله بالسعي امام صاحب وایي چې بس دې سړي کله د منځ د جمعې طرف ته رخ کو روان شو بس دې د مسبقین له کوم کړه مونځ ده دا باطل شو سمنه نفل وګرځېدو بس وقال صاحبان وایي چې لا يبطل حتى يدخل مع الامام سپر چې امام سره په منځ د جمعې کې نه داخل شو پر مسبقین مونځ نه خرابېږي نه باطلېږي لأن السعي دون الظهر چې د تلل او مزل کول دا د مسبقین منځنه په درجه کې کم دي کنه ځکه چې د سعی کول جمعې منځ ته راتلل دا مقصود بنفسه نه دي کنه فلا ينقضه بعد تمامه چې یو د منځ پر کړه د پر کول نه بعد بیا د نشي متواله والجمعه فوقها او د جمعې منځ خو د مسبقین منځنه پاسه د درجه کې په ينقضها چې کله په دې کې داخل شي اله بیا د مسبقین منځ متي وسره دی خدای مثال ده کما اذا توجه بعد فراغ الامام لکه یو سره جمعې منځ ته روان شو امام فارغ شو د جمعې منځ کړه اوس روان شي د سره د مسبقین منځ نه خرابېږي ولهو امام سیوی چې نه اکای ور سره د جمعې منځ په ارادي روان شو مخکې مسبقین منځ کړه او خودي بس د جمعې منځ اوس بکای او د مسبقین له باطل شو په دی وجه چې ان السعي الى الجمعه من خصائص الجمعه جمعې منځ ته راتلل او کوشش کول د شدت د جمعې خصوصیت ته کنه د شي خصوصیت سي د شي په منځلي وي لأن خاصة الشيء بمنزلة الشيء نه د څه شو لکه د جمعې ته لاړو بس صحیح ده څنګه جمعې منځ د مسبقین منځ متي هم د شي هغه طرف ته تلل د مسبقین منځ متي فينزل منزلتها في حق ارتفاع الظهر احتياطا احتیاطاً به د سیوکو چې د کم جمعې منځ ته تلل دي دا به د جمعې په منځلي وګرځو چې د مسبقین منځ بس ختم شو مرتفع شو متروک شو ختم نه په لګورځو بخلاف ما بعد الفراغ منها هذا صاحبین وایي چې نه فراغت نه بعد یا د فراغت نه مخکې تلل دا دواړه برابر دي چې د سره مسبقین منځ نه باطلېږي د شیطان دی په کارولې بخلاف ما بعد الفراغ منها شیور امام د جمعې منځ نه فارغ شي دا خدا غ شان دی نه د چې فارغ نه ویلې لانه ليس بسعين اليه یور امام چې فارغ شي به د جمعې منځ ته تلل نشو د خمسه تلل شو مخته چې ويكره يصلي المزورون الظهر بجماعه يوم الجمعه في المصر کله د جمعې ورځې بیا د کوم معذور خلک سدي دا به د مسبقین لالمنس په جامع نه کې ځان ته بکوي وکدا اهل السجن د تسجيل ولا خلک ځکه کته دا غموز د جامع سره واکي کنه به د جمعې ولا منځ جامع ولا شو کنه نبی سره غرضی خرابه رضی د شنه دی کول پکار لما فيه من الاخلال بالجمعه دي سره به د جمعې منځ کې اخلال رسي چې تا پته ورګ دلته کې جمعې مسبقین منځ په جامع سره کې به خلک دي ترسي هذه هي جامعه للجماعات جمعې منځ خو د ټول جماعتونو لپاره جمع کون کې دي ځکه هر جماعتونه خلک رضی نه کسر رضی کنه جامع مسجد ته والمزور قد يقتدي بغيره دا خو ټیک ته مزور د بخپل کې دي شي بل څه ور بس اقتدا ونه کې بخلاف اهل السواد هذا کله ولا خلق په جمع سره د مسبقین منځ کول شي لانهم لا جمعه عليهم او بن سره جمع مشتانه حکا به د شو ول وصل قوم کيو زن خلق منځو کو اجزا به کېږي استجماع شرایط شرطونه پکې جمع دي خود سي کول نو پکار خامخته چې یو سړی جمع منځ تروانو امام په منځ کې وکړو کنه چې جمعې منځ د کوي بس دا سره شریک شي همدا خبره کوي ومن ادرک الامام یوم الجمعه صلى معه ما ادركه کوي سره امام وګوري چې جمعې منځ کې اخته د جمعې منځ د کوي نو کوم منځ ته ملاو شي کې د سره شریک شي وبنا عليه الجمعه بقیا رکعات تر پسې بنا کې لقول عليه السلام ما ادرکتم فصلوا څومره منځ من د ملاو شي کوي وما فاتكم فقزوا او کوم چې د نه پاتې شي کوي هغه به کزیر اوړي حکا به د شي شو امکان ادرکو په تشهد کا تحیاتو کې د اومندل یعنی جمعې منځ د کوي امام کنه تو ورسې د په تحیاتو کې ناستو په سجود سهو سجده سوی کوله بنا عليه الجمعه عندهما شیخین وی چې بیا د جمعې منځ ور پسې واکه بناوا کا بقیا رکعات ځان ته وقال محمد رحمه الله امام محمد سیبی ګورا ان ادرک ما اکثر الرکعات الثانيه کله دویم رکعات ول اکثر حصہ دي سړی ته ملاو شي لکه رکوع مندي نبانا عليها الجمعه بیا خدای جمعې مزور باندې بنا کول شي خو نه درک اقلها
که به دې ناکامه ته میلاو شي اخر کې ورته میلاو شو بنا علیها ظهر به ظهر ولا منظور پسې میلاو کې بقایا لانه جمعه من وجه سیوی اعتبار سره خدا جمعه جوړه شو و ظهر من وجه نوې اعتبار سره ظهر مزده لفوات بعض الشرائط ځینې شرطونه پکې پاتې شو کنه تانه جمع پاتې شول په حق دی په حق په یصلی اربعا ځکه څلور رکعات وکي اعتبار له ظهر ته به اعتبار ورکو ويقعد لا محاله على راس الركعتين حتى دو رکعات په سر باندې ضرور کینی اعتبار الجمعه د جمعې اعتبار دی وکي ويقرا في الاخرين او د اخیری رکعاتو کې د قرات ځکه وکي کنه ل احتمال النفلیه کې د شی دی ول د دوه رکعات سوي د بقایا دا نفل ګرځیدلی کې د شی دی د سالور رکعاتو کې د دوه رکعات د جمعې طرف نه ګرځیدلی ځکه ل احتمال النفلیه دا کې د شی دا نفل شي اخیری دوه رکعات د مسبقین سالور رکعات شي کنه نه قرات په کو قسم مسله خو نه جوړیږي کنه ولهما شیخین وای چې نه انه مدرک للجمعه په هذه الحاله کایو سره په تشهود کې هم امام ګوري بیا پسې د جمعې منځو کې ولی ځکه دا سره د جمعې مندون کده په دی حالت کې هم حتی اشترط نیت الجمعه ځکه خو دی باندې شرط چې د جمعې نیت وکړي وه رکعتان دوه رکعات دی ولا وجه لما ذکر اکمه خبره چې امام محمد سے ذکر کړی هغه څه وجه نه جوړیږي لانه مختلفان د سیو کې دل نشي ستور باندې د جمعې منځ باندې مسبقین المزبینا کې ځکه دا دوړه حقیقتا حکما مختلف دي وبلنا فلا يبني احدهما على تحريمه الاخر يدي بل په تحریمي باندې مبني کیږي نه یا فلا يبني احدهما على تحريمه الاخر يمز د بل تحریمي باندې ما کیږي ما ور پرې تړي هغه خو د جمعې ولا والی کولو سره په مسبقین څنګه ور تړي دا خو بیل مزده خامخته خبره کوي سکله امام صاحب وروته کنه خطبه شروع کوي نه چې خلک نفلونه ذکرونه بیا ما کوي خطبه د خطرګي سره واوري و اذا خرج الامام يوم الجمعه کله جمعې ورځ امام صاحب روزي خطبه ته ترک الناس والصلاه والكلام خلک بنفلی منځونه وغیرہ شانما کوي فاطمه منځونه فاطمه منځ کول شو سیر ته دی وکی والکلام خبر یا تر دی پری دی حتی يفرغ من خطبه فراغت پوری قال رضی الله عنه عند ابي حنيفه رحمه الله حضرت صاحب هدايه وای چې د امام صاحب مذهب دی وقال صاحبین فرمای لبس بالكلام اذا خرج الامام قبل ان يخطب چلو امام کا منبر زاین روزی یا د کمرې نروزی یا میزانی نه زاین روزی کنه خلق خبرې کولای شي سو پر خطبه نه شروع کنه څه ضروری خبرې ودی کې لاله خاصی مکي خاص خطبه شروع سی په نوري خبرې نه کوي بس و اذا نزل قبل ان يكبر هم د شي ته سړی په غټیم کې خبرې کوي شي خطیب د منبر نه رکو شي خطبه او ویل او تکبیر نه د شوا کنه د ټیم کې کولای شي لان الكراهه د خبر او د منځ نفلونو کراهت په دی وجه د الاخلال بفرض الاستماع چې سړی خلل رانوړي د خطبه ورې دلو په فرض کې ځکه دا واجب د خطبه ووري ولا استماع هنا چې کله امام یو خطبه نه د شروع کړي یا خطبه نه فارغ شو تکبیر نه د شو منځ د پردي ټیم کې خصه استماع نشته شخونه اوري کولای شي خبري بخلاف الصلاه هذا منشد دا بزکه نه کوي په د سټیم کې لنه تقد تمتد کله کله د اوګد نشي کېدي شي ما مختصر خطبه به شي کېد نه تکبیر تحریمي تیریږي امام سی وی چې نه کله چې امام وروته کنه که خطبه یې نه د شروع کړي ته تا غلا کینه ځکه کله کله سړی په خبرې کې خبرې وګدای کنه یې نه شي ودای کنه ولې به حنیفه رحمه الله قول علیه السلام اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلام دلته کې مطلقاً نفي کړی د من غیر فسد تفصیل پکې نه دا کړی چې امام خطبه شروع کړي او کني شروع کړي بس ویلي دي چې امام وروته مطلق نصر غړي بس خبرې پرې ده بس او خبر دا چې ولی ان الكلام قد يمتد طبعا تاسو کوی چې دا خبرې کول شي خطبه نه د شروع شي یا خطبه ختم شو نه خبرې دی ما کې کله کله خلکو نه خبرې به ترتیب او دیږي د خبرو په لنډوالي به نه پوهیږي نو خبرې ما کوي پشبه الصلاه د خطبه د منځ مشابه شو مختی و اذا اذن المؤذنون الاذان الاول کله چې مؤذنین د جمعې منځ د پر اول اذانو کې کنه نترک الناس البيع والشراء خلق به د خستل خرڅل سامان نه کوي چې په تجارتو کې اخته شي اول اذان سره به حاضر شي منځ ته دویم سره خو بیا سي منځ درېږي او دریم پکې اذان چې شته د اقامت هغه ته بس اذان نه لشي ځکه ته خلک چې درې اذان نه کیږي معنی دوا اذان دی اقامت وتوجه الى الجمعه جمعه منځ د پر دې متوجه شي روان شي لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع مختوي اذا صعد الامام المنبر کله چې امام منبر ته اخیږي جلس کینی واذن المؤذنون بين يدي المنبر نبی به د مؤذن پاتېږي کنه منبر مخې ته ودرېږي او اذان وکي بیا به غنه بعد خطبه شروع شي
بذلك جرت توارث په همدې باندې توارث جري د عثمان غني سره زمانې نه وغیره تر اوسه پورې ولم يكن على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا هذا الاذان پیغمبر اسلام زمانه کې خو یو اذان کېدو کنه بس کم منځ د پارسو د بل اذان به علما حضرات کوم خلفا حضرت څه دي مغزيات کړلو کنه خلک هم ډیر شي وسې د خلک ډیر لري نه راتلو بس دا اول اذان مول شکو بیا رضیات کړلو صحیح ده عثمان غنی صاحب زمانه کې هم د شي ونده شته عمر صاحب وغیرہ کړي وسې د زورا علاقې کې یا عثمان غنی صاحب زورا علاقې کې زیات کړو دی دا همغه ولی هذا قيل ذکه هو علماء ویلي د نشي امام تخوي صاحب مې دي هو المعتبر في وجوب السعي چې دا اول اذان څه ده دا چې وشي سړی باندې سعي واجبي امام سرخسی صاحب دا خبره غوړه کړې ده وحرمت البيع بخرڅول شیان وغیرہ منی کوي نه لاره کې خرڅول خصل کول شي خبرې کنه خو درې کې بنالته ولا صحو صحیح خبره ده ان المعتبر هو الاول شي اول اذان معتبر دي اذا كان بعد الزوال شي زوال نه بدل اصول الاعلام وی چې هم دي سره اعلام اعلان حاصلېږي چې جمعې مون شروع کیږي بس جمعې د تیاری وکړي او ځنه چې نه د دویم اذان سره بشیان بندي خو اول اذان سره صحیح ده چې بندي به دا شیان بنه کوي